نو چې کله د جرګې فیصله وه په هغې کې به زمونږ د ټول قام خیر وي په هغې کې به ټول په اتفاق سره به د جرګې خبرې ته غوږ وي دغه پورې کښېنئ او دا هلکان درته خبرې کوي ښه په ارام سره کښېنئ نو که ټیم یې درته وښوده چې 2 3 4 ورځې درنه ده به کوو او که بله څه فیصلې راوړې وم په هغې باندې به عمل کوو. مننه مهرباني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د ټول ناول د باجوړ د ډي پي او نه یوه غټه ګیله کومه چې تر اوسه پورې ډي پي او صاحب باجوړ ته ښځه پولیس نه ده راوستې خو بله ورځ په چیک پوسټ کې د یارانو سره ورسره وه د چیکینګ دپاره په نشکۍ کې د پلان مخې ته چیک پوسټ لګولی و او زنانه کانسټیبل هم ورسره وه. دغه حال دی. د نن نه 2 میاشتې او 28 ورځې مخکې په باجوړ کې یو غیر اعلانیه اپریشن شروع شو. زه به یو څو سوالونه کوم په ډیټیل ډېره خبره نه کوم. نجیب تقریبا یو خبره پرې نه خوستله بار بار مې اوسه کتل ما ته پکې پرېږده وه. د باجوړ اپریشن 2 میاشتې نه سیوا وشوې. په دغه 2 میاشتو کې موږ یو څو شیزونه مشاهده کړو او زموږ په علم کې دا اضافه وشوه چې اپریشن دې ته وایي چې یارانو ته ووایه چې د مامون د لوی مامون د واړه مامون ته واوړه د علاقه کلیر شوه. داسې ده که نه ده؟ د لوی مامون د واړه مامون ته لاړ شه او د واړه مامون د چارمنګ او شریف خانې ته لاړ شه او دغسې بیا ګرځئ او دغسې دا د دې مخنث پوج نه دی، دا د دوی عمل دی. عمل چې کله هم دوی څوک پیدا کړي بیا به دغه شان شرمېږي. د ختمولو طریقې ولا نه ورځي او غواړي هم نه چې ختمېږي. دا برتي دی او ته ډېره زیاته ګرانه ده. اوسو د دیو د وردۍ په پوج کې څوک نه برتي کېږي نو د بې وردۍ په دې کې خو بلکل څوک نه برتي کېږي. نو لهذا دیو نه غواړي چې دا ختم کړي. 2 میاشتې اپریشن وشو. په کروڑونو تاوان د ولس وشو. د 15 نه 40 پورې عام ولس مړ شو. خو دا دې وښیي چې تا څوک مړ کړه. دا د چا خلاف دی چې اپریشن کاوه هغه څه شو؟ هغه تا چې به ویل چې 1400 خلک راغلي هغه څه شو؟ بېرته دې واپس ولېږل، ګرفتار دې کړه، مړه دې کړه که نه؟ د ډمډولې نه 15 پیلډرې راوځي. د ډمډولې نه 15 پیلډره په شغ راوځي. ته څه وایې چې دا باجوړي واښه خوري؟ ته وایې چې موږ واښه خورو؟ چې ته دې په ډمډوله کې په ګاډو کې کښېنې او داسې دې وباسې او بیا یې په شریف خانه کې ښکاره شو، بیا یې په چارمنګ کې ښکاره شو. په دې ټوله لوبه کې زمونږ دا ګیرې سپینې شوې. د پاکستان ریاست چې په کومه ورځ دا لوبه شروع کوله نو زه په 5م کې وم او دا د دې ګیرې دا یو سیډ او دی بل سیډ مې سپین ښکاري. نو موږ پکې په دې ګیرو کې سپین ولګېده. موږ ته دا ګوتې مه راښیوه، دا لوبه دې ختمه کړه، دا لوبه دې راټوله کړه. دلته د اپریشن په نوم باندې هغه شي سوت کې او ګولۍ ته راخوشي کې وام خلک پې ولي. د دغه ډرون یو مړی خو ته ماته وښیوه. 500 د پاکستان د اسټبلیشمنټ په سوشل میډیا 80,000 اکاونټونه دي او تاسو بیا ماخوستن ګورئ دا قسمه قسم دروغ ترې روانې. خو دلته چې ورشي
وایي سل مړه شو یو نیم سل مړه شو یو پټو به ووینې یو قبر هم دې ونه لیدو او وایي موږ اپریشن کوو اپریشن دا کرے چې نن په شهید کې شپه وکړه سبا یې په بدانو کې وکړه او څلورمې شپې له پسې چارمنګ ته لاړ شه او بله ورځ په ډمډو لږې ښکاره شه عجیبه خبره ده اپریشن کومه خلکو ته وایم چې علاقه کلیر شوه او بیا په علاقه کې حملې کوم بیا هغه خلک ښکاره کېږي تا چې کومې علاقې کلیر کړي دي په هغه علاقه کې صرف دغه حملې دې کړي دي بیا ته دا خبر راغلی دی چې خلک تېر دي بیا نه ته ورښکاره شوی یو هغه پکې ګرځي راګرځي د ماخوستان په موټر سایکل باندې دا ستا شریکه لوبه ده دا ته نه ختمې دا ستا روزګار دی د دې جرنیلانو روزګار دا جنگ دی جنگ چې د چا روزګار شي بیا ټول عمر دغه حالات دي د ختمېدو نه د ټولو مسلو زه دا یو دو خبرو کې حل ښیم حل زما په ذهن کې اولنی دا دی چې په کومو علاقو باندې خصوصا چې په کومو علاقو باندې دیوی وار زون ډیکلیر کوي دیو پکې اپریشن شروع کوي چې موږ خپلې زنانه او ماشومان دا غځي نه راوباسو په یو سکول کې کېنو نو چې زلمي راځي او د کالونۍ د سکاوټ مخې ته خیمه وایي دا خبره په اوله ورځ ما کړې وه چا راسره منله بیا هم ته کومه چې حل یې دقه یو دی چې د دې سکاوټ مخې ته کیمپ ولګو او بیا ورته ووایو چې روټۍ هم ته راوړه تحفظ به هم ته راکړې او د هغه پورې به ناست یم ستا په کور کې چې تر څو پورې زما کور او زما علاقه کلیر کړي نه وي دویم حل باجوړ په دې یو روډ باندې ټول بندېږي دا یو روډ نه دی چې سلارزی راوځي زه به د سلارزی ضمانت وکړم زه به د راغله ډاګ نه ښکته بند کړم داسې به څوک نه راپرېږدم ریاست دې دلته بند کړي مامون دې دانات کلیسه بند کړي عثمان خیل دا روډونه بند کړي چې پنجه دې جوړه شي چې زه پکې برباد یم ته به پکې دغه شانته سرونه ګرځي وتلی را نه شي دې علاقې نه بیا یې دغه حل دی او که دغه نه وي درېیمه لار چې کومه ده چې بیا دا سیاسي خلک ټول مشران ښه په اتفاق باندې لاړ شو او د پېښور د کور کمانډر مخې ته دا کوم روډ چې کوم دی په دغه روډ د کور کمانډر دفتر هم دی په دغه روډ باندې اسمبلي هم ده په دغه روډ وزیر اعلی هاوس هم دی چې د چا نه زما او ستا مسلې حل کېږي چې هغه خلکو مخې ته کښېنو او هغه د درنه وکړو او هلته د هغه ځینې خپله مسلې حل کړو او چې دغه نه وي صوبایي حکومت دا خبره بار بار کوي چې موږ څه اختیار نشته دی نو بیا د صوبایي حکومت نه به زموږ دا مطالبه وي چې ته مخکې شه او موږ به درپسې یو په قرآن طریقه باندې دغه اسلام آباد ته ځو او د جي ایس ټي د ګیټ 4 نمبر ګیټ مخې ته به کښېنو او هغه ځای به بیا خپل امن غواړو په دغه طریقه امن راوستل کېږي دغه یوه لاره ده جرګې زموږ مشرانو زه به دا ویم چې زموږ د مشرانو د سترګو هغه اوبې ورکې کړلې زموږ د مشرانو هغه خاطر یې ورکو د سپین ډکو لحاظ دې ونه کړو په هر حالت کې نن واده وکړي سارې ماته کړي سبا واده وکړي بل سبا یې ماته کړي د عمري په چوک کې چې کومه اخرنۍ معاهده شوې وه هغه معاهده په لیکلو کې وه دا ټول مشران دلته ناست دي هغه یې ګواه دي چې په لیکلو کې دا ویلي وو چې موږ به په سویلین آبادیانو باندې ډرون حملې نه کوو توپخانې به نه چلو دا به نه کوو ټول هغه کارونه دې وکړو بله خبره دا وه چې په هغه ټیم کې دا واده کړې وه چې دا اپریشن کې به تاسو ته علاقه کلیر کومه نو د هغې مطلب دا نه و چې صرف دوی مامون به کلیر کومه ټول باجوړ به کلیر کومه په لږو ورځو کې کله به 72 ګنټې والي کله به 48 ګنټې والي کله به 15 ورځې یادولي 2 میاشتې تېرې کړلې د لوی مامون دی هغه خلک ختم نه کړل واړه مامون ته واړول او د واړه مامون نه چارمنګ ته واړول د چارمنګ نه بیا ناوګۍ ته واړئ پسمڅۍ کې حال لړي پکې دي دلته بیا ماندرو ته راتاو کړي بیا به تمرخیرو ته راتاو کړي بیا به سلارزي ته راتاو کړي او دا لوبه ده دغه شانته به تاوی او موږ به شرمئ چې په دې باجوړ کې هر وګړي د کڼنۍ وربسر کړي دغه پورې د دوی دغه اغوستې شوي ډالرې چې کومې دي دغه نظم کېږي دغه صرف دا جنگ چې کوم دی دا د دې خپلو ډالرو د ازمویو لپاره کېږي لهذا د خپلو مشرانو نه مې عاجزانه درخواست دی زامن ورته نیسم سوال ورته کوم چې نن
ټول خلک راایستلی دی په دې ځای باندې به کښېنو ورځ به تېره کړو 2 ورځې به تېرې کړو 5 ورځې به تېرې کړو تر دې ځای نه مسله حل نه شوه پېښور ته به لاړ شو دا د هغون باجوړ به بند کړو زموږ مسله واله حل کېږي دغه نه حل کېږي چې دلته موږ ګنټه 2 ګنټې احتجاج وکړو هغوی ته هم دا پته ده چې کیس جمع شوی دی تقریرونه ورغلي دي ویلی شي تقریرونه به وکړي او بېرته به واپس ځي مستقل د دې لار د مسلې حل راایستل دي او هغه حل یې دا دی چې دا روډ هم بند کړو خو دغه نه چې دا ټول باجوړ موږ ته بند کړو چې انچه هم نشي خوځولی چې ټیر هم نشي تاولی زما ټیر هم دې نه تاویږي خو د فوجي ډاب هم نه تاویږي هر څه به بند دي چې تر څو پورې او که جنګ کوي ورته شي ځای ورته معلوم دی نه هلیکاپټر ته ضرورت شته نه دغه ته ضرورت شته ته خو ستا پوځ خو بطوریا کې ځان ته وایي نمبر 1 پوځ دی اوس اخري بخري ورشه چې پته دې ولګېږي چې ته لرې او کاغه لرې ځکه په جرګه کې به یو ویل زه خورم تاسو رانه خلاص کړی دی بل به ویل زه خورم تا رانه خلاص کړی دی چې موږ هم لږه تماشا وکړو چې په تاسو کې نر څوک دی او بې غیرته څوک دی او بیا به موږ در شو موږ به تماشا وکړو خیر دی ښخ به موږ کړو که مړه ویو موږ به هم ښخ کړو یو ځای ته جنازې به هم دله وکړو خو د دې مسلې مستقل حل د باجوړ مشرانو نه پکار دا ده چې یو داسې الهي عمل وکړي ستاسو نه ګیرې وخرولې 10 ځلې دنه وخرولې هر باره واده خلافي د څه وکړله هر هغه کار یې د څه وکړو چې ستاسو جرګې وشرم زموږ د جرګو توهین څو ځله وشو چې هغه سپین ږیري ورشي جرګه ورڅه ومني او بېرته نه یو ټول باجوړ او بله یوه خبره کوم اخري خبره دا کوم د باجوړ 14 لکه آبادي ده چې وزګار خلک ته دی هغه پولو باندې جنازې او پوځو کې چې غونډه ورځګوتې وایي چې هغه هم راولي دلته باندې کم سے کم 50,000 60,000 کسان جمع شي خو موږ حقیقت کې دا دی خدای پاک په قرآن کې وایي وان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم د هغه پورې زه د یو قوم حالات نه بدلوم تر څو پورې چې هغه قوم په خپله هڅه نه کړي چې خپل حالات بدل کړي نو د خپل حالات د بدلېدو د هغې دپاره ثبوت دا دی چې زه غواړم چې زه خپل حالات بدلوم چې په دې ځای کې کښېنم ورځ هم تېره کړم 2 ورځې تېرې کړم 5 ورځې تېرې کړم دا د 14 لکه خلکو نماینده خلک نه دی زه نه ګڼم زه بلکل نه منم چې دا د 14 خلکو لکه خلکو نماینده خلک دی دلته چې کم سے کم 50,000 خلک راشي نو بیا به زه ووایم چې دا د 14 لکه خلکو نماینده خلک دی ټول خلک راوځئ کم روزګار یې وي بازارونه یو روزګار زه وایم خدا ته امني ستا بازار به هم په امن کي خو دلته امني مدرسه کې به سبق ووایې خو دلته امني سکول ته به هم ته لاړ شې خو دلته امني اسپتال دکانداري به هم ته وکړې نن راشه امن ځان نه وغواړه بنیادي انساني حق دی ستا امن د امن ځان نه وغواړه ټول باجوړ راوځئ او چې چا دا خصوصي چا چې کړه کړې ده هغو ته خصوصي درخواست دی چې راځئ او په دې روډ باندې ورته خیمې مو ووایئ د دغه خیمو بندوبست به مشران وکړي دلته به راوګو د خلکو سره شته خو خیمې نه وي دلته به په دې ځمکه باندې کښېنو زنانه چې کوم دي هغه به محفوظو مقاماتو کې کښېنوئ او سړي ټول دلته راوځئ